راته ملا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو. په اتم ورځ پکې یو بوډا غوندې وجړل. چې وی جړل نو د ملاړه کې خیال وکړو چې والله سر پې وشو. دا د سپینګیري چې اثر وشو دام ډیره ده. چې تقریر یې بس کو بوډا راوغوښتو چې ماما کومې خبرې در باندې اثر کړی چې ودې جړل. هغه ورته وایي چې ملا صاحب پختنې ما کا پختنې ما کا. اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې که نه په تا کومې مسلې اثر کړې. وی چې وشوه زړه مې چاود دی ما مې زړګی لټاوه ما مې زړګی لټاوه. وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې په تا کومې مسلې اثر وکړو. وی چې ملا صاحب مسالو خلاکه پویم ما یو ورغومی و ورغومی ورغومی پیژنئ چیلې د چیلې بچی ته ورغومی وایي اپریدای جبک. ما یو ورغومی و ډېره پستا ګیری وه غریب مړ شوی ده. تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پستا ګیره دی چې خوڅاوله نو مالا مې ورغومی را یاد شه. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو. نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړېدو. نو اوس د داسې ملا ذموار نه یم لکه تیرات یو ملا له. قاضي صاحب خیال وکړو چې که دا خو عالم خو دی او که د ده چرچه د علم وشوه بیا زما معتبري ختمېږي. چې ورکه و ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې به او کپړ دې کړم تخته. ملا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلی دي دی به په څه کې ما سره باس کړي. ویل قاضي صاحب را میدان ته شه. چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې اچولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی. ملا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي. وبیا زر او تاسو غوندې ورته ناست دي. قاضي صاحب خو پیچاړ دی وبیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پېژني. دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پسه پې صوبه دي. تاسو ورته څه چې لوی دی میله سپېراکه دا څنګه ملا وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني. نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سواله مو کجي چې خلاصې کېږي داسې داسې کرښې اچولي کږې وږې لکه انګریزي چې لیکلی شي. ولیا دا څه دا نه اردو ده نه عربي ده. وی قاضي صاحب والله که په دې پکې میله د سپېره شی غوڅکي متیازې نه پېژنې غوڅکی چې متیازې کي داسې داسې کږې وږې. ویل قاضي صاحب درېیمه مو وایه چې بس زه تختم. وی چې درېیم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وبیا زر وبیا. هغه والله که په دې م پوهېږم وی چې میله د سپېره شی غوڅکي سوټه نه پېژن. اول چې راولوېږي ټاپ بیا ټیپ بیا ټوپ. دا زمونږ ملک دی. ما نیکو ماښام مونځ کې امام پسې زه ورسره ناستم او دیم ناستو. امام چې 3 رکاته پوره شو څلورم ته پاسې نو دی ورپسې رستو نه آواز کوي چې پورا دي. منځو شو سلام وګرځېدو. ما مې نیکه ته وویل چې دا تا خو مونځ مات شو
وای چې مونږ دې دمات شکای مامات شه مالی په مونږ کې د خبرې وکړې وای چې په داسې دوس پسې مونږ نه کیږي خبرې مې وکړه درې کړي وو څلورم لا پورته شه مال یې چې مونږ دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو مونږ بیاو نه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا کړ اشهد په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړ کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب شه مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړوي ودا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کونو نیغ به جنت ته ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګ حلال کړي چې مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم زیو ول خو تعال ته مانځه کې ویل چې چرګ چالال کو نیغ به جنت ته زینو مامدا چرګ راونی و چې ز جنت ته لاړ شي ستا ویل خدای کور روان کدا خو ز خلکو ته وې ځان له خو نه ویم ولی دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې اول مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنی کو خزه ورته پاسه بیختی وزه خول لدی وړي ول زمړم چرګ دی ولې حلال کړې مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی دیریلا چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مال سو وصیت کړو ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی وزه بندای دی ول مړ اچرګ ول خودره غنو پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ول خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی دے راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ول د چاپلار خو به تعالی کی نو یو ورورا هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدایا تانه تا کچرو تا اسپتال ته می ضرورت م پیخه دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري دي فناکای دا کم چې لک خدي دا د ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خو ځشین شو ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم بچ پلار روان دي کارغه په مخه ورغله ول ماما په خیر شه ول بس خوریا ډېر بدی چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج ته روان که خیالو کوي دوی چې د خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریږي چې ګیره د سپینه شي او پرې دي نو په بم ولګي نو څه کپرې دي نو پتا څه کارغه ورته وی چې ماما چې ته دومره خشوي ته خو کارغان خوري زمزم حج وې راځه خوري چې مخ کې تله د چرګ په مخه ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوري ډېرې بدې چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ته روان ول ماما زم در سره
پلار ګیدړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه په راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شیمونو خوري په دې کې بشپه تیره کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګیدړ وای چې ما خورایونو زه خو به ودشم او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه راخه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایول چې خوریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې خپوم زور کوا خبرې بکوش په بتیری چا ورته رانیز دې شوه دی ورته خوریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن را روان هغه ماما والله که څه خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خپل ورا چولې خو چې سات تیر د چرګ را پاسونه چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر دی وې ډېر خدای کارغه څه شو دا ته بار لګتلې چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په خپل داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو و یو تپوس در نکوم کدی حالو نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی غیم د خلقو مزاج ز تاسو ته خیر په یو ځای کې لرګي خخ کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي وي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ کیو هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړا سو په دی ګونه په خواو ډانګ بابا چې ډانګ بابا تاسو دې ځانونه ته وګورئ قسم په خدای چې د دې خلکو حال زه وګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چرته غلط داسره مشهور شوی نه دلته یو دوه ډمان چا مړ کړی دوپړو باجو سره ډمې سره تریو چلته امړه که صاحب جوړه شهیدان زما د ترور لور د درې نراله وي بچی مې نکیږي جوړه شهیدانو تراغلي دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا پرامات شو هغه سړی وي خوب مې ولید چې خلکو نډیر تنگم او دې زنه مې وباسي بل چرته مې یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه موګورو چې دا څنګه به خو چراوي وست دغه سلارګي په قبر کې پروت وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور امران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نوم موریدلې نه چې خزه او نر ورته اخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د پیښور یو ډېر لوی مالدار سړی دی وزیر شوی مو څورځو کې د راغله د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روٹی کھا کے ته وخت گل کرسی نو ما ته چې اسی بھی کھانے آنا مالاو نو مونږه خو پریدي زمونږ خزه پریدای دي نو زمونږ روټه دومره دومره د تبخی سکړکو ور سره زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکه سي ډوړېدل او د لرګي کاسا وا باغې کې مې ولا چرومي وستو بیٹک تنو ما ته وچ ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې غډي دې پېن مال ظالم روٹی تے ساگے ویلے پلیٹ کاسا وا دے لرگی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا ہے اے او پلیٹ ویلا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتسی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تاں تواڈے نال بیل جلسے تے جاسا نہیں تے نہیں جانا ایک خاص سکڑا کرا دغه کوم مرای کې خدا دغه چل کوا او دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر و غم و هغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے سے خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیال وکړو چې نوکری خو پرېدم دی خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره وکړو خان په کمره کې دننه ناست او دی غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننه وته دروازې بند کړې او په دې خان راکېخوي چې راکېخوي نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاسم نشي اچولی نو چې خی ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پہ رجسٹر شو عدالت ته پیش کر عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے دی هغه ویل که اجازت نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسېدلی یو خان والی دا چرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زاو رپورټم په ماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا وي خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دي هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لیږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے خزے نن راته یو جنای ٹیلیفونوں کو پر دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مولانا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے مولا آپ کون لڑکی ہے میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں تم ذرا سامنے آ جاؤ نا تم ذرا سامنے آ جاؤ تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي خده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دړدړای دي په کې سګوري ته چې باروزي دا دړدړای دي سګوري وی سی آر راځي په وی سی آر خشه تا خدای هلاک کچه هلاک په وی سی آر کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو په خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورۃ یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غه ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغه ته ناستي نو د ډم قوم مبلغینم دمان سهار کې تاسو را پاسئ یهرا بیګا دی ولیدا ملنګي په کې لاڅ اوس خدای خبر چې ملنګي څوک دی ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ښا پدې کې بل څه پکې پهلوانی ده کته شه ده پکې بل څه شه ده پکې چې اخبار کہندے ک داسې ته خو ګوره کنه اخبار کہندے
ملوک دی کس شه دی ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر نه را پاسي والله کدا دا ورخ چې وبو وړه دی والله کرا ټینګي دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغه سوار شو چې دا چلی ورته راو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چټای دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړیو د مولا په شکل کې پیدا کړیو د پیر په شکل کې پیدا کړیو د میا په شکل کې پیدا کړیو د شیخ په شکل کې پیدا کړیو د حکومت په شکل کې پیدا کړیو دومره اولاد پیدا کړیو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي ورازي کنه چې داسې بار چکر وو بار راوته داسې د لاوري صاحب په مټیې تیر شو چې تیر شو نو موسی علیہ السلام مخکې او شیطان ورپسې ویل مانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را چرایخ کا دی تمخ کې تیر شو پاغه الوا مچان کې ناست مچانو له چرمخکای رااله چرمخکای چراله دلته یو گاک راغله او هغه سره صاحب یو سپیو او د دکاندار پیشو ساتلې واغې په چرمخکای ورکوب کو ا د گاک سپی په پیشو ورکوب کو چې پیشو زخمی کړه دکاندار ورته بیړه دې پالوا غستو غرکشا زما پیشو یې مړ کړه ستاسپی دکاندار او سړی لاندې وته شیطان وی موسی علیہ السلام ته ویډیو دې کتل زتا سره ولاړې مو دی په جنگ شو نامه زما بدنام موسی علیہ السلام حیران شو چې یا الله دا ولې فورا جبريل راغی و دې شیطان ته وای چې د دې فساد بنیاد چای خو خبيثه کتا ګوته نالوا په دیوال نه راخلې نو داګه کو دکاندار مو ولې جنگې ده د فساد جړ حکومت ته د پاکستان جړ قانون وګوره قانون وګوره شرمېدلو په دغه کچرو په دغه قانون د لاډ میکاله قانون د ستاپ ملک ته خدای تباہ او برباد کا ته په دې ملک د اسلام نامه څنګه ته عمره ته ولېږي ته کعبه ته ولېږي ته د رسول الله روضه ته ولېږي شرمېدلیا لس کاله کې د لاډ میکاله جوړ کړي قانون ستا په تانو کې پروت دی ستا په کچرو کې پروت دی ستا په عدالتونو کې پروت دی قرآن غوندي کتاب په جمعتونو کې مګي پیګرزي قرآن غوندي کتاب سره کمې لوبې ستا په ملک کېږي شرمېدلې ته د اسلام نوم ولې لکه مولانا تانوی لیکلی و یو
سړی زوی مړ شو چې زوی مړ شو نو کوته کې داسې راواغستو په بوتخانه ورمنډه کړه او په بوتانو یې راکېښوي چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ کو. یو بل بې وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې هلکه دا ټول خو یې مړه کړه، دا یو خدای پاتې دی که دایم رانه مړ کو زه به بې خدای پاتې شم. نو ورمنډه کړې د هغه بوتې په اوږه کړې ده او منډې کړي دو ورپسې منډې کړي چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کو هسې نه چې زما زوی ده وجلی. سړی په یو کلي ته ننوت، د کلي خلق راووته ورته وی چې هلکه دا تا پسې خو کوتک په لاس سړی را روان دی ښه دی چې خدای ته خلاص کړې. ورته وی جي دنه زه خدای نه یم خلاص کړی، خدای ما د دنه را خلاص کړو، ده وجلو نو ما ته خدای را خلاص کو. تا اوس عقلو تا بجلی فیل کېدو سره تا ته دغه لګېدلي دي جنریټرې اټومیټیک، لویا بجلی فیل شي اټومیټیک جنریټر چالو شي. صاحب خبرم نه چې ګینه بجلی فیل شوی ده. هغه د بادشاہ خزي دي صاحبہ، بادشاہ خزو ته چاوي خلک د لوګي مړ شو، ول دا دکانونه لګ ډک دي د ورجو غړونه دادي خوري کنه. هغه ته دا پته نه و چې ګینه دکان کې په پیسو ورځي ملایي. کله بادشاہ خزو څه خبره و، بادشاہ خزه ته دا پته لګي چې په پیسو څه شي ملایي. اوس خو د بادشاہ خزه ته کې خدای پرسته کې زمون خزو تم پته لګي چې په پیسو څه شي ملایويږي ځکه چې مفت راځي. اوس خو مفت چکرې شروع دي او د دې خلکو خزو تم پته نشي چې په پیسو څه شي ملایويږي، هر شی مفت. اب بیا خبره ده چې دا شرمېدلی پې پوهېږي نه. کابل نه یو سړی تلو هندوستان ته، د یو حلوایي دکان ته ورغی، د حلوا کړهی ډک پروت. نو د سړي ووی چې دا سړی جوړ لوند دی دا دکاندار، دومره حلوا پرته ده او دی خوري نه ورته ناست دی. نو د لاس وروړی دی چې نوړی راغستی په خوله یې منډی چې هندو پې خلاص شوی دا پې راټوپ کړي دي. ځکه چې د هندوانو کې دا رواج دی چې د مسلمان لاس به څه شي ته لګېدو ته نه پرېښود، دا د هندوانو مزاج و. ځکه کرکه به مونږ نه کوله، و ارامي غوندې قوم وهلی دی او پولیس ته ویلي دي چې د حلوا ټول کړهی پلید کو، لاس یې وروړو. پولیس نیولی دی او مړه په خرې سور کړی دی او مخې ولا تور کړی دی او ماشومان یې ورپسې کړي او ټیم یې ور کړی دی او ټنګېده او دی په خر سور روان کړی. څه موده پس چې وطن ته راغی که وطنانو ته تپوس وکړو چې به هندوستان رفته بودی؟ وی چې بلې صاحب. او تلی هم وی چې چطور وطن بود هندوستان؟ نو دی ورته وی چې بسیار خوب وطن بود، بسیار هندوستان ډېر ښه ملک. برای چی؟ وی خوردن حلوا در اونجا مفت، حلوا پکې مفت ملاوی. لکه دی بی وقوف ته خوردن حلوا در اونجا مفت، سواری بخر مفت، و فوج و تماشاها مفت. فوج بم در پسی او تماشے بینڈ بازی بغگیگی دا هر سال ته مفت. هندوستان داسې ښه ملک دی. اوس که لغوندې عقل لرئ ما دې خبرې ته وګورئ چې حلوا یې وخوړه دا څه چې ورته میلاو سزا وه، لیکن دې بې وقوف ته نه عیش جوړ کړ. او دې حکومت سره چې څه کېږي دا دوی ته سزا ده. په کراچۍ کې 150 خلک ژوندي اور کې سوځېدل، دا د دې پوزه پرې کېدل دي. بله خبره ده چې دوی پې شرمېږي نه. معلومات تاته یو کیسه نه وکړي چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې مولا واده وکړه، ادې مولا واده وکړه که نیویژ نم دی، 'Adem ola wada wa kakani veznam de.
امور ډیره تنګ کړه هغې وله واده دی وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې وادې رامنډه کا وادې رامنډه کا امور یې رامنډه کړ چې بچیا میله مې سپېره شه څه چل وشو وی چې دا ښځه مې اور خاړولوله مې نه پرېږدي وروسته نه مې تخړوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه د کوم ملک چې داسې شرمېدلي خلک ای سره به څه چل کوي دا حسن د دې بیا د ډلې به څه مخې رحمان بابا وایي چې په مخې د هر چا لاړې پرتې وي که خاطره د چین ماچین شي مه یې وینه درې نه را روانو منو زه لارۍ کې مخکې سیټ کې ناست نو د متنو سره لارۍ ودرېده وی چې یو ملک زوی ورته آواز وکړو چې کلندره مخکې سیټ اوزګار کا دمه یې در سپې راوستې وه نو هغه یې کېنوله پکې نو کلندر اوس ما تم ګوري او هغه ملک زوی تم ګوري ویل مخکې سیټ نه دی اوزګار ویل کوس کته دا څوک دی زه اوس غلی ما ډرایور ما ته ګوري او د ملک زوی که خدای پاک یو ملک پاتې نه کړي مال ورته چې دی خوا راشه چې ملک زوی داسې لارۍ طرف ته راغی ما ته داسې وکتل وی جي دا زنانه ده مخکې سیټ ما دا خو زنانه نه ده دا خو شاملات ته دا زنانه ده که ستا موري ستا خوري ستا ښځی خو زه به ورته سیټ پرېږدم راځه پې کېنوه او که دا 15 لکه خلکو بیګام کتلي نو راوله په دا منځ کې د سړو کېنوه چې دام خوشحاله شي او دا سړي مو خوشحاله شي خیر رستوی چې کېنوله نو ده ورپسې خړ خړ کته نو ما لارۍ والا ته مالو دراو چې وې درول مال هلکه خبره وره هغه رامنډه که چې ګینې سیټ ورته پرېږدي مال ته خو یې ککړه کو نه پرېښوې خوار شي دا در نه روانه شو شرمېدلو بې غیرته د ذلیل بچو که مسلو کمیناو داسې خپلې ښځې نه هم چېرته ډولۍ شوي دي هغه ښځې درته سپی ښکاري چې کومې په کورونو کې ناستې دي او ستاسو حیا او عزت ساتي د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی و پخوا به دا اینده وې په دې بازار کې داسې ګرځېدې لکه اوس دا مسلمانانې چې ګرځي داسې به پخوا اینده وې ګرځېدې نو یو سړي په هغه اینده وې داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړې جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړه یو سپی ته ووی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنانو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ هسې دا دې پورې درته یم د په شکال چنډخانو ټغېږئ ما چې دا نیچي ولې نه نیچي غوبې دې نیسي که نه زه چې جیل ته لاړ شم قسم په خدای دی چې ما مزي وي د جیل خلک الواګانې په ښې وروړي دا دغه نه دي دا قیدیان نه قیدیان ای په پاری پور کې الواګانې په خولې ماله به راوړي او په کوواټ کې باغي الواګانې په خولې مال زه خو جیل زه چې چرته یم په مزه کې که دوزخ ته یم هم تاسو د خدای را سره کې په مزه کې به دخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ
د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډي او داسې ګډيږي چې د خزو پرتګونه یو بل سره بدل شي. د صدر کلب مې ویلو د غیبی ملائکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ کہ صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشاء اللہ کی زونی وما داد یحییٰ خان پوائے چوینی کوارٹ جیل کے وما چی بیا مارشاء اللہ عدالت تا پیش کم یہ تادہ سے چل کرے معلومہ خدا نگی ہے. صدر ہاؤس مانا دا صدر کور کے پاگل اور بربند ڈانس کی گی ماں داندی ویلی ماں کلب یاد کرے وچ دا دے بزرگانو لیکلی دا سلور والا بزرگان را سره پی او یو را سره مجسټریټم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو پچاوړي دي نه ماشاء الله عدالت تماوي چې دا سلور والا دروغ وي وی کلمه تیر کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کانی رو واړه په درې کانی دی له طلاق ورواچوا چې دا لفظ د ویلې چې کانی بار نه روغخته سی ډی والا وی چې مولانا صاحب لګ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړی چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم امیجر ورته وی چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس پندرے کہانی میں واچول پر سلورو واڑو مجسٹریٹ نمبر رہا ہے ماں تیل ماں کو نوے وعدے کرے دے مال چنوے طلاقی سے خبر داغا میں ورواچول ماتا مارشاء اللہ عدالت ہوئی چی ابھی مالا جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے سلور زر روپے جرم کم اور پمیزبان دے سلور زر روپے واغستے اور بیارانات کڑے ہوئی تھے تو یہ خبر پوئے گی چاته ویلې شي په دې منبر درته څه ویلې شم کدی لارې ته شم بیا درته ترخه خبره هم نشم کولی چاته بچو که څوک په کور کې ګډېږي وای بس تا څه کار دی مونږ سره یې اوسېږي خړا لعین هغې ته وایي خړا لعین نو هغه چې ښځه بوډۍ دا په ډګډګي نه شي سورولی نو لور یې سوری کړي هلکه دا څه کوي بچی ہے یہ بچی غټه میخه یوې بچی دا هغه شرمېدلی قوم. ګرانو محترمو اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د اول او دویم نمبر ترسکونو مثالونو نه بعد دا دریم نمبر کیسټ تاسو اورئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د هر قسم دیني تقریرونو نعتونو تلاوتونو کیسټ به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 252912 سپیشل فرمایش د حاجی عزیز خان دی. اجمه منس کې مې مالکه کز جیل تلاړم یو आवाज کوي بالکل مونږ د پسی مال په آرام کې استاد د جمعات کې چې څومره ناسي په ایمان وای کزه بوتل مرا پسې براشي مړه په دې قبر شکرې نه ما پسې خدای ته ګورې مرضی او زوم نظم زکا ما خدرته وی چې څوک معبودی داغه جنازه بیا زکو مالدار راغی زه د چرګي چرګانم ته تاسو کوم او غریب راغی السلام علیکم مولانا صاحب خیر جی ډیر خیر نور الحمدلله په دې به مونږه جنت
غریب راغی اختر دې مبارک شه. خلک چې غاړي وزي که خیال وکړي نو هلکه دا چلم دغه یو مخ داسې بیا داسې بیا داسې بیا داسې بڑا رب دې خولې لراو دې غریبانو دې خدای بې خو بس اډو عقل پکې نشته. هلکه خدا سي غاړه ورکو بس لاس ملا داسې 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 غټ راغی. السلام علیکم. په دې خار کې تاسو دا زمارونه بازي وګورئ چې دا څه سره وګوري کنه. السلام علیکم. دا څه به ورته لکه د ټپوس وزرې او پړپای دغه شان صحابه بیان زم چې دا جمعات کې ناس دي اوس ما سره یو خوړ وې د وبو چې غلوک ټول مې پیچت او په دې اٹک سین کې به ورته زئی او بیا مان در ټوپ کړی وې چې زئی روک شي چاډو خلاصې زما بجلیګر کې د جمعې مونږ کول نو التا هغه فوجي زیاده نو یو اس بي او پکې راغله هغه چې دلته د جمعې مونږ بند کې خلک ډیر راځي. جګړه شو ماته دا تاسو غوندې خلک وایي چې مونږ در سره یو. بالکل لکه اوس تاسو ته الکه تاسو چا سره ټول د جمعات کې چناسي نه تاسو ټول وایي تاسو لا سجد کې چې ما سره څوک نعره تکبیر او ګورئ کزه جیل ته لاړم بیا به څه چلته ما ته پته زه سوزل جیل ته تلم یو را پسې نه ما ته یو ملنګ یو کور ته ودرېد خیر راوړئ خدای مو بخا ویل نه دا پاتې ویل دا کور ما ته وړاندې معلوم ما چرې په پردي ایمان توره نه ده کړې خپل ایمان دې راکې خدای پیدا کړ. اوس هغه رؤیت هلال والا ګوره میاشت اله ګوري چې دوی ته په دې سپېږمو کې ورننه وي زکا چې د کراچۍ په پلازي کې خو میاش دننه نه ځي او دی خوا وګورئ میاش ګوري څوک اوږي تږي نهر بربند معززین میاش نه ګوري بنگلو والا میاش نه ګوري بنگلې د وی سی آر ډیپوی هغه میاش نه ګوري د وی سی آر ډرامو کتو والا میاش نه ګوري میاش دا تاسو مونږ غوندې خوار سپیره اوږي او تږي نهاري ګوري. ٹھیک شو بیا خوار چې میاشت وګوري داغه بیا رسېږي کیږي پلازې کراچۍ ته داغه شهادت څوک اوري ته خو نوتیا کې داغه څوکۍ ته ورشه تانیدار ته چې جی ما میاش کتلې ده دا دلته چې ناست جی ما میاش کتل ها شیخ غریبو یریږي چې جوړ څه دې کتلې دا څه ده کنه دا شیخ غریب منډک چې اوس مې الټاونه نیس خبیا کم چې د دوی تالی سکتی ناغه بیا وایي چې مونږ ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے منگا شہادت ہے کلموں کے ورطہ چاڑو منڈم او گراز والا ورکم چې سبا روزه ده سبا اختر ده الحمدلله څومره زمونږ د صوبه سرحد دنیا چې ده 80% 90% مونږ سره اخترم کوي روزه ٹھیک شد
ګاز ورکم دوی څه وایي دا یو څو شرپسند دي دا یو څو شرپسند مولیان دي حکومت له مشکلات پیدا کوي یو څو شرپسند دي هغه ته مې چې یو ستن واله سمېږي نه چې ټول رازونه دې کولاو نه سمېږي ول توبه عزیزانو تاسو پولیس نه شکایت مکوئ ځان ته وګورئ د خپل ګریوان کې دا تاسو سال جوړ کړی دی 24 घंटे غل په سر تپای کنه تپای 24 घंटे په واده کې وګوره تاسو سال جوړ کړی هغه دزي دا کلاشن کوپونه نن چې حکومت مهرباني کړې ده ارده شاخه تا خایز ویلې کلاشن کوپ ور کړی نو واده کې برامه ده د بالا مړې په چا به دا شلخه تماچ کوړې پیدا کړی تاسو سال جوړ کړی په مړي کې جواری څوک کوي دلته جنازه پرته یو دلته جواری کیږي وی خان درته د خپل ګریوان کې وګورئ عذاب سغونډس کې نه دي چې د پاس نه راوريږي غونډس کې نه دي سچ در سره کیږي پتا کې په خپل ځان خو شریعت راولا په خپل کور خو شریعت راولا په خپل خزه او لور خو شریعت راولا دا هوکا اوس دا خبره چې زه کوم د قوم زماف نکړه د قوم زماف نکړه دا قوم قرآن خوري چې د بجلیګر مولا په کور کې وی سی آر ده قرآن وې دا قرآن دې اور میګ مات کا خدای دې تبا ما خو د وی سی آر تر اوسه پورا شکل هم نه لري دلته چې دا څه بلا ده شکل قرآن خوري چې د بجلیګر مولا کور کې ټلویزیون ده کزما کور کې ټي وي یا وی سی آر رانه وته نو بیا دې زما په ومه پیړې لعنتی چې زه به دې قوم ته بیا تقریرونه کوم تاسو خیال راکړئ بیا دې قوم زه معاف نکړم قرآنونه او خوړه په دفترو کې چې مولانا صاحب لور کالج کې سبق وایي زما لونه دا بالا مړې خلکو ته پته ده دې کوڅه کې پیدا شوي دي او دلته لوی شوي دي الحمدلله کالج خو څه کوي چې پهلی او دویم جمعات امرانه په سکول کې نه دی دا تاسو چیلای چیزی او راضی کړه کله دا چلتي کله دا چلتي کله دا بز پریدم نه پریدم بم نه چې زما دا جبه په دې خله کې ګرځي او ما تاسو پرې خوینو زبم د سړی زوی نه دا ماته چې څومره ناشتي په ایمان کې په دې پويږي په دې اړه پويږي نه چې دا بیت المقدس څه ته وي او قبله اول څه ته وي او خدای خبر پته نه لګي چرته جمعات بینو دا یو دا خدای قمقل وای مالکت نیت چې په موږ کې تړي محکم خوا کې و امام ستانیت چا پسی و امام پسی و د امام نیت چا پسی و محراب پسی و د محراب نیت چا پسی و مکی مدینه پسی د مکی مدینه چت نیت چا پسی خدای پسی دا قمقل تاسو وای په ایمان چې دا سمره دی جلسه کې ناشتي خپکیږي ما که خپشي تاسو خپشي لکه زما پلار چې خپتلې دی قبر ته خو بس برافات ته الوعده او کیر دی او شربت ته او خرا او سټاو لاس چتکاو د خزو کار دی ویلا په بدیره باندې ارواګانې ناشتي دي لاس چت کوي چې دا والی او یويس په بنیره لا الواګانې الواده کرا ارواګانې کمزې کینی خدای هم سټاو بس روح دو زایدی یا علیین دی یا سجین دی لارو بیا بنیرو ته نرس دا هغه قمقل دی لکه ماته یو ورځ د شب قدر شپاوه خلق خیراتونه کوي
یو راغه ماته وی چې راج کې پکانا بکار ہے مولوی صاحب صدر کے زد بجلیگر کے امام مال سارے میتا پیچھے حلوے آیا ہو سن تے انہوں نے منہ پھکے ہو سن نا تو انج کر کے ایک سیر گوشت لے کے تے انہوں خوب ٹماٹر تے سبز مرچاں وچ باغ دے بھن کے تے لیا کہ تیرے مردیاں دے منہ جڑا او سلون ہو جائے اگر اشتیا بیگا ڈونگا ڈا کروڑ سار مانا تپوس کی چی مولوی صاحب راتی ہو گوشت کچھ اچھا ہے مال گوشت نو تا چھوڑ پیو تیرے نو میں نے خواب ہی دیکھا بڑا خوش ہے کہ یارا کتنے دن سے میں حلوے کھانا منہ بڑا پھکا ہے آج تنے بڑی مہربانی دا قوم ترسا پوری دام نہ دے پوئی نہ خزی پوئی دیو نہ سڑی پوئی یو پادری سوالو کو یو مولا زتا سرلان دی خپې پاس وړندوم او درته ویم چې خدای شته که نشته ته وګوره چې ته وایې چې شته که نشته یو تړک سره زه تا نه ټوله نشه وباسم که نه دا په دې بازارونو کې دا کوم داسې داسې ګرځي که نه دا د یو تړک دی خو چې تړک شي په دې غوږت څو شوی نو دی سمزا کمکل بچیا کوک کوک ولی زی تاله د سړی توپ چل نه درځي ما ستاسو ایمان لیدلی نه دی د سن 65 په بمبارے کی اوے تو کدھر گیا ہے جی میں سواد گیا ہے کیوں وہ چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے جو خڑم بوندے تے ساری دنیا نو تباہ کر ما تاسو پیژنم نه په دې خبره پوهیږئ دوی سره یو سٹیمپ دی چې قابل اعتراض تقریر کرنے سے کیس درج کر کے تفتیش شروع ہو گئی کس چیز کی تفتیش بجلیگر ملا قابل اعتراض کر میں نے کری قابل اعتراض تقریر ما خو نه دی ویلي او قابل اعتراض خبره کوم نه زه خو ډاکټر یم ما سره ګوړه او چینی نشته کونینو ستنده هر څوک چې راځي وهم به هم ورته په کوناټي کې لاس کې درد کوي قابل اعتراض خو زه یم نه زه ډاکټر یم په ما که څوک اعتراض وکړي چې ستندې ولې دې سړي ته واله دا به بېوقوفي ای به که نه وي وایي په ډاکټر څنګه اعتراض کوي بیړه دې غر کچا بستنې نه جوړېږي نه زمونږ د ښځې کیسه چې درته وکړه ایرلی چې بیرلی چې والا یو ورځ خار ته راتله مونږ کور ته نو په سپینه تاڼه باندې د کسټم والاو چیکینګو که د خیال کړی په دې روډونو باندې دا پولیس هم ولاړي او کسټم والا هم ولاړي او اوسله ولاړي تاسو ته پته ده ایرلی چې بیرلی چې لا ولاړي چې څوک پیزي هغې ته داسې کوي ما او تا غوندې چې پیور شي قانون دې لاس کې واغ نو هغې ښځې ځان سره کسټمڼې برتي کړي دي ښځې اوس خو مبارک هم شه د ښځو پولس هم جوړېږي د ښځو پولس ما وی چې که تاسو چېرته زړې مړې وي که نه نو میرزاګڼې برتي کوي وای شئ ځکه میرزاګڼه ښځه زړه په کار ده هلکه تجربه کاری او ځوانې به په سپایي توپ کې برتي کوي د ښځو پولس جوړي نو د کسټم کې ښځې وي لارۍ ته راوختې نو په خلکو یې داسې لاسونه وال چې څه خو ورسره شته نه داسې نو دا زمونږ دا خپله بوډۍ چې ده نو دې ته چې بچې دا نور چې دام کې لږ په مام یو چوف وکړه هغې ورته چې دا جوړ میاګڼه ده دم اچوي چې دا نور چې دم کې نو په مام یو چوف وکړه کسټمره په خندا شوې ده لارۍ نه یې منډه کړې ده چې دا څه قمقله پکې ناسته ده دا ستا ملک دی دا ستا وطن دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره هغه وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي جمع او سخته یخني وه
سخت یخنی و نو دوی اور ته ګرمېده چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړو چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یې نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خان وروره چې وې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به او چې کینې دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي خفه نه شئ یو سړی مونځ نه کولو ښځې په زور راواستلو جومات کې موچی وچیچلو نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنې زه لرې کې ورکېږي ورک شئ په سترګو مې بد لګي د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې ده تاش کوي چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه یا خدای راوړه نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې نوکر یې واپس را منډې کړي خان ورته لا کار دی وکړه ویلې نه ویلې ولې ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي راشه تخته نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو امریکنیانو له ووټ ورکوو امریکنیانو له حکومت ورکوو کوو یا که نه کوو مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم نو دا ګناه د خر ده که زما ده نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو نو د خر کار څه دی لتې وال نو بیا جاړی ولې تا سره د اسلام غم نشته د اسلام ته سینماګانې په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي دا بیلیټ چې دی بیلیټ نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي ٹھیک ده دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي پردی جامې وینځي دا هغه د پلشتې اولاد دا د سور بچي دا د سړي زامن نه دي دا د سوټمارې زامن مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کړي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو دا میوزیک سنټر یې به ټولې تباه شي که نه به شي اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستی که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب خو سوچ هم مه کوئ بس یو ټکې اخري واورئ یو عاشق ته چاوي چې بې قراره ډېر یو جي ډېر بې قراره ورته وی زړګي له ډاډ ورکه په خپله
مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. زړګي له ډاډ ټول وایي، تاسو ټول وایي خوله خوځه وا خوار شي. زړګي له ډاډ ورکه پخپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه. نو دا خپل ځان پخپله ټیک کوي، نه خدای راستی که حکومت ټیک کوي، نه خدای راستی که مونږ ټیک کوو. مونږ ځان له درته داسې په تاق کې ناست یو چې کله به در کې غټ سنډا غځېږي، مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تا پلار مړ شي او ماله راشي او ستا څومره کفن لګي، زه څه وایم؟ 40 غزه. اوس ما نه تپوس وکړه